عزیزانو نل موضوع دا اخلاق پا بارکے شریعت مونگتا اخلاق خی او اخلاق دو قسم دی لکه څنګه چې انسانان دو قسم دي یو هغه اخلاق چې ستا به د مسلمان سره دویم هغه اخلاق چې ستا د دشمن یعنی د کافر سره اخلاق په قوت او په بهادرۍ سره ښه هغه ته به سر نخ کته کې او یو اخلاق ته مسلمان وړاندې دي مسلمان ته به ته نرم دلی مسلمان ته به ته اوچته خبره نه کې مسلمان ته به ته هغه خبره نه کې چې الله ته خوښه نه او د اخلاقو ټول کمالات د اخلاقو ټول دار و مدار دا په ژبه باندې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله په قرآن کې فرمایي غلیظ القلب لانفضوا من حولک اے پیغمبرہ علیہ الصلوۃ والسلام غلیظ القلب کچری ته د زړه نه سخت وې لانفضوا من حولک دغه صحابه چې ستانه ګیر چاپیره ناستی دا صحابه چې ستانه گور دیره تاو کیوں کینی دغه صحابه چې ستا تابعدار دي دا وجه دا ده چې ستا زړه سخت نه دی ستا اخلاق ښایسته دي فاعف عنهم دی ته عفو کوه دا داسې صحابه دي دی معاف کوه او بیا ورته الله بیا خطاب کوي وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ یقیناً پیغمبر ستا اخلاق اللہ علا ډیر اوچت دي دلته په لام داخل کا لام د پاره د تاکید راځي اے پیغمبر داسې اخلاق دي خلق عظیم ډیر اوچت اخلاق دي الله رب العزت والا سره د تاکیدا بیا عظیم لفظ استعمالی پیغمبر داسې اخلاق دي چې په مخ د ځمکه به څوک ونه ښایسته مثال دومره لوی اخلاق مې دله درکړي دي او د اخلاقو سره باوجود که څوک دا ووایي چې نبی علیه السلام غریب یوازې و مالداره نه و خاندان نه و نو چې غریب سړی دغه اخلاق سیم ښایسته نه په ابتدا د اول کې نبی علیه السلام په لوی کورنۍ کې پیدا شوی دی بنو هاشم په قبیله کې پیدا شوی دی نسب ډیر لوی اعلی اوچت په مخ د ځمکه باندې په خاندان اوچت د عبدالمطلب په کور کې چې نیکه دی دغه په کور کې پیدا شوی چې د مکې په لویو سردارانو کې و آمنه چې مورې بیبي ده دا د خپل علاقې چې د کم ځای نه مور واده شوې ده د هغې علاقې لوی سردار انسان دی
د پلار طرف نه یم نسب اوچت د مور طرف نه یم نسب اوچت خاندان یم اوچت لیکن د دومره اوچتوالي سره لیکن د دومره خاندان سره نبی علیہ السلام اخلاق چې ټوله دنیا مثال نشي پیش کول. اوس موږ خپل اخلاقو ته راشو. زه که چرې غریب یم زما یو رنګې اخلاق وي، که چرې زه مالداره شم او په خاندان غټ شم بیا مې اخلاق نه وي، بیا بد اخلاقه زمانه په معاشره کې دی. حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی، یو یهودي نه نبی علیہ السلام په قرض و سودا واخیستا او سودای چې ته واخیستا په هغې کې وسه په رهن کې یو شی کېښود. پخوا به چې چا سودا اخیستا نو په مقابل کې به ورسره یو قیمتي شی کېښودو چې دا واله که ما تاله په ټایم پیسې در نه کړي دا شی ستا شو، یا زه مړ شوم یا زه لاړم به دغه شی ستا شو. نبی علیہ السلام ته لاړو قرض یې ته ویوړ. دوه درې ورځې مخکې دغه یهودي د خپلې نیټې نه مخکې نبی علیہ السلام ته لاړو او نبی علیہ السلام سره د صحابه و ناست تشریف فرما دی. دغه یهودي راغی او ورته وایي چې ته ځان ته نعوذ بالله من ذلک بد الفاظ استعمال کړوې، ته ځان ته پیغمبر وې زما قرض نه راکې. او دې یهودي دا واقع په خپله ذکر کوي بیا ایمان راوړي. وایي زه دوه درې ورځې مخکې لاړم د خپلې مودې د قرض نه، وایي ما وایي زه دا پیغمبر چې کوم چې آیا په تورات کې او په انجیل کې کم ذکر دی دا ټول صفات په ده کې موجود دي، یو صفت ما ته پاتې دی هغه پوره کومه. وایي ما ډېر بد الفاظ وویل. وایي صحابه غصه شو. صحابه عرض کې د الله پیغمبره اجازت وکړه چې بس دا سر ته کټ کړو د تنې نه جدا کړو. دومره بد اخلاقه انسان او صحابه په مخ کې تا ته بد رد وایي. نبی علیہ السلام مسکی شو او ورته فرمایي نه خیر دی د ده په ما حق دی او دله په بدل کې هغه حق ورکوي. د ده نه ما اوښ راوړی دی د هغې په بدل کې مثلا 2 کلنیز اوښ ورکړي. صحابه ورته عرض کړي د الله پیغمبره دغسې خو نشته خو د 3 کالو شته. وایي هغه وله په تحفه هغه وله ورکړې په بدل په قرض هغه یې وله ورکړه. یهودي ولاړ دی ځینه ورته عرض کوي ای د الله پیغمبره ستا ټول صفات ما په تورات او په انجیل کې کتلي دي او ټول ما په تاسو باندې ټرای کړي دي، هغه تاسو په هغې کې په حق او په سچ یې. ستاسو سترګې مبارکې، ستاسو رفتار، ستاسو گفتار، ستاسو ناسته، ستاسو ولاړه هغه ټوله ما په تورات کې کتلې وه. لیکن دا اخلاقو خبره چې ده دا په خبرو سره پته لګي. ای د الله پیغمبره چې تاسو ستا ما دومره ستاسو ګستاخي وکړه لیکن د دومره د 2-3 ورځو مخکې نه زم راغلم نو بس چې ما وکته تاسو کې هغه صفت د اخلاقو پروت دی همدلته کلمه دوباره تېره کړه و ایمان یې راوړو. ایمان یې راوړو. راغلی یهودي و چې ځي صحابي ځي، راغلی بد اخلاقه و چې ځي د اخلاقو نه ډک ځي، راغلی په یو جامه کې و چې ځي د اسلام په جامه کې ځي. دغسې اخلاق د نبی علیہ السلام و، دغسې اخلاق د صحابه و. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په منبر ولاړ دی او داسې عمر
نبی علیہ السلام فرمائی چې په لاره روان وي په هغه لار شیطان نه ځي. داسې عمر نبی علیہ السلام فرمائی لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ بعد چې نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ به داسې عمر چې په کوم ځای کې به ودرېده صحابه به هلته نه ودرېده د ده د یرې د ده د رعب د وجې نه. داسې عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام 9 بیبیانې ترې را چاپېره دي او هر یو ته خپل ارزو کې ماله بدا کې ماله بدا کې، خو عمر رضی الله تعالی عنہ د ګیټ نه بهر آواز کوي ای د الله پیغمبره زه دننه راتلی شم؟ د نبی علیه السلام بیبي چې 9 بیبیانې وي یو پکې د عمر رضی الله تعالی عنہ لور مبارک حفصه رضی الله تعالی عنها هغه هم د ټولو کمرو ته منډه کړه، د نبی علیه الصلاة والسلام نه فرمایش کو او د عمر رضی الله تعالی عنہ په آواز اورېدو سره یې کمرو ته منډه کړه. داسې جلیل القدر صحابي په منبر ودرېد، امیر المؤمنین کتابونه لیکي 22 یا 44 لاکھ مربع میل تر دې سند پورې حکومت کوي او څه فرمایي اے صحابو اے زما دوستانو که چرې زه خطا شومه په دین اسلام په باره کې یو خبره کې خطا شوم بالفرض کې تاسو به ما سره څه وکئ؟ تاسو به ما ته څه ووایئ؟ یو بانډچي د غرونو اوسېدونکی عمر رضی الله تعالی عنہ یې نه پېژني، پاڅېد او توره یې د خپل تیږې نه رابار کړه او ورته عرض کوي یا عمر که چرې ته کوږ شوې په دې توره به دې سیده کړم. عمر رضی الله تعالی عنہ اخلاقو ته ګوره، ته یو مشر ته یو لیډر ته داسې ویلی شي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې څه فرمایي؟ واه واه داسې خلق شته، داسې صحابه لا اوس هم شته چې عمر رضی الله تعالی عنہ په توره سموي. ډاډګیرنه یې ورکړه ای مسلمانه زه د 2 او د 10 او د 40 کسانو مشر یم، پیمانې وایه زه به بیا ته به ما سره خبره وکړې؟ ته به ماله جواب راکړې؟ ای مسلمانه دومره پرېوتې، ای پښتونه په هر ځای کې ذلیله یو. ما پښتو صرف پښتون ته پرېښېده، ما دا خپله پښتو کشمیر ته ونه ښوده، هغه هندوانو ته ما ونه ښوده، ما دا خپله پښتو انډیا ته ونه ښوده، ما دا خپله پښتو هغه چا ته ونه ښوده چې زه پښتون په هر ځای کې په بم کې الوزمه، زه پښتون په هر ځای کې ټوټې ټوټې یم. د پښتون خلاف چې څوک کوي هغه تا پښتو هغه ته ونه ښوده، صرف ته پښتو پښتون ته ښې، صرف ته پښتو دشمني خپل پښتون دشمن ته ښې. دا ستا غیرت دی، دا ستا پښتو ده. مسلمانه ته خو پښتون هغه په مخ ته زموږ که اوس اوچت که تاریخ په ریکارډ باندې چې د کافر خلاف څوک جهاد کوي، د مسلمان خلاف نه، د امریکې او د انډیا خلاف اکثر وګوره په دې کې به یا عرب وي یا به پښتون وي. چې 100 کسانو کې وګورئ 90% به پښتون ولاړ وي. مسلمان نن دومره پرېوت، پښتون نن دومره پرېوت، وجه دا ده چې مسلمان ما ورته اخلاق د پیغمبر پریښي، ما ورته اخلاق د صحابو پریښي دي. حبشي رضی الله تعالی عنہ ایمان نه دی راوړی، په جنگ احد کې
حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړي غلام دی او راغه او حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید او بیا راغه بیا ته پوزه مبارک سترګې مبارک شونډې مبارک غوږونه مبارک هم ته کټ کړ خو حبشي زړه کې سمود باد ارزو راله چې په ناحقه اسلام راوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ورته عرض کړه د الله پیغمبره ستا خوږ تره مې شهید کړی دی چې تا باندې هر ځای کې ولاړو اے د الله پیغمبره ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ایمان دی قبول دی خو زما مخې ته ډېر مه راځه ما له بیا بیا خپل تره یادېږي خپل د تره قاتل یې معاف که مسلمانه ما او تا په جومات کې خپل مقتدي معاف نه که مسلمانه ما او تا خپل شاګرد معاف نه که د جومات نه د فتنو اوازونه اوچت شو بله ورځ زما او ستا په پېښور کې په یو جومات کې 25 کسان پسې ولاړ دي او 2 امامان جمع ورکوي 2 امامان په یو ټیم مسلمانه زما او ستا خو جومات د امن ځای و خیر دی که یو تیزې خبرې وکړي بل دی لږ صبر وکړي خیر دی که یو په ناحقه او بل په حقه و دا حق والا دی صبر وکړي خیر دی که د یو بل بېزتي وشوه مسلمانه نن د جومات نه هغه چغې ووتې د قیامت علامه دا ده چې په جومات کې به اوازونه اوچت شروع شي جګړې به شروع شي تماچې به راوړلی شي ای پښتونه دغه تماچه د کشمیر ته ویسه په جومات کې تماچې ښې او که د دوه خو ګلونو والا وینه تماچه دې راخیستي او چې ګلونو والا ښکاره شي بیا په میلونو ښکاره نه په نظر کې مسلمانه اخلاق ځان کې راوله قسم په الله نن مونږ ذلیله ځکه یو چې زمونږ چې کم صحیح اصول د دین اسلام هغه مونږ ولټه که مسلمان ته به نرم وي شریعت وایي مسلمان ته نرم شه او کافر ته به سخت لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء الله فرمایي کافر په دوستۍ مه نیسه او ته وایې دا زما ملک دوست دی او مسلمان او پښتون دی دشمن دی ځکه مونږ نن وال خورو ځکه زمونږ اخلاق ختم دي ځکه زمونږ په معاشره کې بیګار پروت دی په جنگ احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاښ مبارک شهیدان شو داسې اخلاق پیدا کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته بددعا هم ونه کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وه که زه بددعا وکړم الله یې تباه کوي بددعا نه کوي نبی علیہ السلام بددعا نه کوي چې زه به ته بددعا وکړم الله یې تباه کوي او پیغمبر یاد وساته پیغمبر نبی علیہ السلام په جنگ کې په دې دومره جنگونو کې په جهاد کې 27 غزوات په خپله کړي نبی علیہ السلام په دې دومره جهادونو کې یو کس مردار کړی بس ولې د پیغمبر اخلاق ډېر ښه هغه ته پته ده که زه کم کس مردار کم د ده عذاب ډېر سخت د کافر سره په جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر نه مردار یو کافر مردار کړی بس هغه م وله چیلنج ورکړی و وی د الله پیغمبره پرېږدم دې نه په دې جنگ کې به دې شهید کوم نعوذ بالله من ذلک نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی انشاءالله زه به دې مړ کوم
کافر په جنگ کې ګرځي او پټیږي چې ما ته پیغمبر علیه السلام ویلي په دې جنگ کې به دې مړ کو صرف نیزه یې ورتېره کړه او معمولي وګرېده او دومره پرړانګې والې او چغې والې چې خلکو که د دې ټول حجاز والا باندې زما دا تکلیف ورواچولی شي دا ټول حجاز مخلوق به مړه شي تاسې تکلیف په ما دی تاسو ماله پیغور مه راکوئ تاسو ته پته ده دا غزار د نبي علیه السلام دی او معمولي ګرېدلی دی نبی علیه السلام دومره په خپل امت باندې مشفق و د اخلاقو والا او په میزان د تله کې د ټولو نه وزنداره شی نبی علیه السلام فرمایي اثقل من حسن الخلق ښایسته اخلاق به په میزان د تله کې د ټولو نه زیات درانه وي اوس زموږ اخلاق ما کتلي ما ته خپل اخلاق معلوم دي موږ تاسو ته خپل اخلاق معلوم دي چې بدماش وي یې دې خیر او چې غریب وي زه به داسې وکړم کښېنه د بدماش په مخ کې د اواز د خولې نه نه وځي او د مسلمان او د غریب په مخ کې د بریتونه تاو کړي دغه زما او ستا اخلاق دې ته وایي چې ستا وس برابر یې ورته یې معاف کړي نو الله پاک دې مونږ کې ښایسته اخلاق راولي